أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة بقرہ دریم سپارہ آیات نمبر 353. تلک الرسل دا ټول رسولان فضلنا من فضیلت ورکړی دی بعضهم بعضی د دوینا علی بعض په بعضو باندې. فضلنا من فضیلت ورکړی دی بعضهم بعضو د دوینا یعنی بعضو ته علی بعض په بعضو باندې. دینه مخکې وانک لمن المرسلین نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله فرمایي چې بېشکه ته د رسولانو نه. دا آیات تیر شو، اوس د هغې رسولانو دلته ذکر دی چې ته د رسولانو نه. نو الله پاک چې کوم ذکر مخې ته وکړو چې نبی علیه السلام ته وایي چې ته د رسولانو نه، د پیغمبرانو نه، دلته کې الله رب العزت هم د دک رسولانو ذکر کوي. تلک الرسل دغه ټول رسولان فضلنا مونږ فضیلت ورکړی دی بعضهم بعضې د دوی نه علی بعض بعضو ته علی بعض په بعضو باندې. منهم بعضې د دوی نه من هغه څوک دي کلم الله چا سره چې الله خبرې کړي دي، ورفع اوچت کړي دي بعضهم بعضې د دوی نه درجات په درجو کې. دې آیاتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده، ځکه چې مخې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله فرمایي چې انک لمن المرسلین، بېشکه ته د رسولانو نه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام با په دې باندې ډېر پریشانه و چې زما نبوت او زما رسالت دا د دلیل نه ثابت دی، د قرآن نه ثابت دی چې زه په حقه باندې پیغمبر یم، او بیا هم بعضې خلک داسې دي چې هغه ما پیغمبر نه مني. نو الله رب العزت په دې آیاتونو کې نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي چې ستانه مخکې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي، نو د یو پیغمبر په امت کې هم داسې خلک نه دي تیر شوي چې ټول امت 100% مسلمانان، بلکې هر یو پیغمبر کې دوه ډلې جوړې شوي دي. هغه په امت کې بعضو ایمان راوړی دی او بعضو ایمان نه دی راوړی په پیغمبر باندې. نو نبی علیه السلام ته وایي چې ستاسو نه مخکې هم داسې څومره پیغمبران چې تیر شوي دي، نو د یو پیغمبر 100% امتیانو ایمان نه دی راوړی. او په دې کې د الله پاک جل شانه خپل رازونه دي. او کو بیا اوس وروستو الله فرمایي کو چې الله غوښتلی نو الله پاک په ټولو ته ایمان نصیب کړی و، او په ټولو به په زور باندې ایمان راوړي، مجبوره کړي و په ایمان راوړو باندې. خو د الله دا قانون نه دی. الله رب العزت وعده جهنم سره هم کړله چې لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. الله به خامخا د جهنم د انسانانو د پیریانو نه ډکوي. نو د دې وجې نه الله رب العزت انسانانو ته اختیار ورکړی دی. اوس فرشتې دي، نو فرشتې هغې کې د ګناه ماده الله پاک د سره اچولې نه ده، بس سراسر هغه نیکي کوي، د الله فرمان برداري دي. خو انسانان دي کې الله دواړه ماده پیدا کړي دي، هم د معصیت ماده ده د ګناه، او هم د نیکۍ ماده ده. الله کلو پرېښي دي، اختیار یې وله ورکړی دی. خو یو انسان مونځ کوي نو الله پکې د مونځ کولو طاقت هم اچولی دی. خو یو سړی غلا کوي نو دا طاقت پکې هم الله اچولی دی، خو الله ورله اختیار ورکړی دی چې بس تا څه خوښ یې هغه کوه. نو که په خپله خوښه باندې څوک ایمان راوړي او څوک چې هم دی په خپله خوښه باندې کافر شي.
نو دلته کې الله پاک جل شانه فرمای تلک الرسل دا ټول پیغمبران فضلنا من فضیلت ورکړي دي بعضهم بعض ته علی بعض ببعض باندې یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام بعض ته الله پاک په بعض باندې فضیلت ورکړي دي. نو دا آیات نه په صراحت سره دا معلومیږي چې الله جل شانه بعض پیغمبران د بعضو نه په درجو کې اوچت پیدا کړي دي. او حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تفضلوا بین انبیاء الله، تاسو انبیاء په منځ کې چې کوم دي یو بل ته د انبیاء په منځ کې یو بل ته چې کوم دي اوچتواله مو ورکوي، یعنی یو پیغمبر په بل باندې مو اوچتوي. او د آیات نه معلومه شوله چې الله پاک جل شانه بعضو ته بعضو باندې فضیلت ورکړي دي. وی د دې جواب دا دی چې بغیر د دلیل نه یو پیغمبر ته بل باندې فضیلت مو ورکوي، یو د بل نه بغیر د دلیل نه مو اوچته په خپل عقل باندې یو پیغمبر د بل نه مو اوچتوه. هو چې کوم د قرآن او د سنت نه ثابت وي نو دغه مطابق اعتقاد ساتل پکار دي او په خپل عقل سره به نه ساتي. او بل حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تخيروني على موسی، ما ته په حضرت موسی علیه السلام باندې فضیلت مرا کوي. او دلته کې الله پاک جل شانه فرمایي چې بعضو ته الله پاک په بعضو باندې فضیلت ورکړي دي. او نبی علیه السلام وی ما ته په حضرت موسی علیه السلام باندې فضیلت مرا کوي، یعنی ما د حضرت موسی علیه السلام په درجه کې اوچت مو حساب وای. وی د دې سوال جواب دا دی چې په دغه وخت پورې نبی علیه السلام ته لا دا علم نو ورکړل شوی چې تر ټولو انبیاء نه غوره. تفسیر مظهری لیکلی او چې کله وته الله پاک دا علم ورکو د وحی په ذریعہ ته دا خبره اخودل شو چې ته الله د ټولو انبیاء نه غوره پیدا کړي، د ټولو سردار او د ټولو انبیاء امام پیدا کړي. دا غینه ورستو بیا نبی علیه السلام صحابه ته دې خبرې اظهار کړي. خو دې وخت پورې دا حدیث چې نبی علیه السلام بیانو تر دغه وخت پورې نبی علیه السلام ته الله دا علم نو ورکړي چې د ټولو انبیاء نه غوره. تلک الرسل دا ټول رسولان فضلنا من فضیلت ورکړي دي بعضهم بعض ته علی بعض ببعض باندې منهم بعض د دوی نه من هغه څوک دي کلم الله چې سره چې خبرې کړي دي الله پاک کلام کړي دي الله پاک ورفع یعنی موسی علیه السلام سره الله پاک جل شانه بغیر د جبرئیل علیه السلام د واسطې نه بغیر الله سره خبرې کړي. اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم الله جل شانه چې کوم دی بغیر د جبرئیل علیه السلام د واسطې نه د معراج په شپه باندې خبرې کړي دي، کلام ور سره کړي دي. او نبی علیه السلام له درې تخفیم په دغه شپه باندې ورکړي. یو د مونږ تخفه 50 منځونه نبی علیه السلام له ورکړ. بیا به نبی علیه السلام لو درخواست په الله پاک تکو عرض وکاو، الله پاک په کمول اخر کې 15 پاتې شو. بیا نبی علیه السلام حضرت موسی علیه السلام ته فرمایل چې نور مال د الله نه حیا راځي. او دغه رنګي آمن الرسول د سوره بقره د اخیری آیات دا الله جل شانه د جبرئیل علیه السلام د واسطې نه بغیر نبی علیه السلام ته ورکړي. یعنی نور آیاتونه به جبرئیل علیه السلام راوړل نبی علیه السلام باندې به نازلول د الله د طرف. او آمن الرسول دا آیات چې دي نو دا یو آیات د سوره بقره د اخیری آیات دا نبی علیه السلام ته الله پاک بغیر د جبرئیل علیه السلام د واسطې نه ورکړي، یعنی براه راست وته ورکړي. او دریم په دغه شپه باندې الله پاک جل شانه نبی علیه السلام سره وعده هم کړی ده چې من مات لا یشرک بی شیئا، چې ستا په امتیانو کې یو کس په دې حال کې مړ شو چې هغه زما سره څه شریک نه جوړ کړي، شریک را سره نه ګڼلی څوک، نو هغه به زه بخم. د بخنې وعده نبی علیه السلام سره الله پاک کړی ده. او د الله خوښه ده خو عذاب ورکړي او د عذاب نه وروسته یې بخي او د عذاب نه مخکې بخي. نو نبی علیه السلام دغه ملاقات د الله جل شانه سره بغیر د جبرئیل علیه السلام د واسطې نه کړی. نو من هغه څوک دی کلم الله چې سره چې کلام کړی دی الله پاک ورفعو چې کړی دی بعضهم بعض د دوی نه درجات په درجو کې. نبی علیه السلام په درجو کې ټولو نه اوچت پیدا کړی، ټولو انبیاء امام پیدا کړ. و آتینا موږ ورکړل عیسی بن مریم علیه السلام ته، یعنی عیسی چې زوی د مریم علیه السلام دی، البینات واضح دلایل معجزې، وایدناه من قوت ورکړو هغه ته، یعنی حضرت عیسی علیه السلام ته مون مضبوط کړو هغه بروح القدس په پاک روح سره، یعنی په جبرئیل علیه السلام سره مون هغه مضبوط کړو. د حضرت عیسی علیه السلام د حفاظت لپاره په جبرئیل علیه السلام د هغه سره ګرځېدو.
ولو شاء الله کچری غوښتلی وي الله مقتتل الذین نو نبو جنگیدلی الذین ها خلق من بعدهم چې وروستو د دوی نه یعنی وروستو د پیغمبرانو نسوارا کم چې د موسی علیه السلام امتیانو چې کله عیسی علیه السلام تشریف راوړو دنیا ته نو دی عیسی علیه السلام نه منو دغه رنګ مخکې د طالوت د جالوت هغه واقعه تېره شوه نو دوی دا جنګ ولیکه خو د دین د وجې جنګ کو کنه مذهب جدا و بعضې مسلمانانو بني اسرائیل او د جالوت تا کم لښکر جو دا کافرانو نو دوی خو د مذهب د وجې نه یو بل سره جنګ نو الله وي دا به نو جنګېدل کو چېرې الله غوښتلې مقتتل الذین نه به جنګېدلې الذین ها خلق من بعدهم چې وروستو د پیغمبرانو نو من بعد وروستو ما د هغه څه نه جاءتهم البینات چې رالل دوی ته واضحه دلایل د پیغمبر په نبوت ورته واضح دلایل رالل خو بیا دی پیغمبر باندې ایمان رانه نو کو الله غوښتل نو الله به دا ټول مسلمانان کړي خو دې کې د الله خپل حکمتونه دي او د الله په ټولو حکمتونو باندې انسان نشي پوهېدلی دې کې نبی سم تسلی ده چې ته په دې مغم جن کېږه دا کم خلک چې ایمان نه وروړي په دې مغم جن کېږه خپل کوشش کوه دعوت ورکوه دعا غواړه هغې له بار بار ځه خو غمجن کېږه په نبي اسلام به ډېر فکر مونو او نبی اسلام خواهش ده چې زما دا ټول امتیان ایمان راوړي نو نبی علیه السلام ته الله دې کې تسلی ورکوي کو چې الله غوښتل دې ټولو به ایمان راوړو ټول به په ایمان راوړلو باندې مجبوره کړي خو دې کې د الله خپل حکمتونه دي دواړه اختیار یې ورکړي کو سړی ایمان راوړي کو نه راوړي مقتتل الذین نبو جنگیدل الذین ها خلق من بعدهم چې وروستو د پیغمبرانو نه من بعد وروستو ما د هغه سنه جاءتهم البینات چرال دوی ته واضح دلایل معجزې ولكن اختلفوا لیکن دوی اختلاف وکړو د خلکو اختلاف وکړو په دې کې چې ایمان راوړو فمنهم بعضې د دوی نه من هغه څوک آمن چې ایمان یې راوړو ومنهم او بعضې د دوی نه من هغه څوک کفره چې کافران شو دوه قسمه ډلې جوړې شوې چا ایمان راوړو او چا ایمان رانوړو کافران شو ولو شاء الله کچرې غوښتلې الله پاک مقتتلونو نه بو جنګېدلي دوی ولكن الله لیکن الله یفعلو کوي ما هغه څه یرید چې غواړي بس الله چې څه غواړي هغه کوي الله پاک یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو انفقوا تاسو خرج کوئ مما د هغه څه نه رزقناکم چې موږ درکړي تاسو ته من قبل مخکې د دې نه ان یأتي دا چې راشي یوم هغه ورځ لا بیع چې نه به اغستل خرڅول وي فيه په هغې کې قیامت ته مراد دی اوس دلته د انفاق فی سبیل الله ذکر دی مخکې د جهاد ذکر تیر شو اوس دلته کې په جهاد کې به خامخا اسلحه پکار وي د هغې دپاره پیسې پکار وي مال پکار وي دلته کې الله پاک جل شانه د مال ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو انفقوا تاسو خرج کوئ مما د هغه څه نه رزقناکم چې موږ درکړي دي تاسو ته من قبل مخکې د دې خبرې نه ان یأتي دا چې راشي یوم هغه ورځ لا بیع چې نه به وي خرڅول اغستل فيه په هغې کې د قیامت ورځ نه مراد ده چې د قیامت په ورځ کې به اغستل او خرڅول نه وي یو بالفرض یو سړی د اسمان نه والې تر ځمکه پورې د شمال نه تر جنوبه پورې د مشرق نه تر مغربه پورې دا ټوله خلا د سرو ډکه کي او دا الله پاک جل شانه ته په بدله کې ورکي نو دی په دې باندې خپل ځان خلاص لیکي هلته اغستل خرڅول نشته دی بلکې اغستل خرڅول او نیکي کول د دنیا کې پکار دي یوم هغه لا بیع چې نه وي اغستل خرڅول فيه پایې کې د قیامت ورځ مراد ده ولا خلة او نه به دوستي وي یعنی نه به دوستي پکار راځي دوستي به هم پکار نه د کافر دوست پکار نه راځي البته سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې مسلمان دوست به د مسلمان دوست پکار راځي او د بخاری شریف یو حدیث راوړی دی چې په ورځ د قیامت په الله جل شانه یو کس باندې حکم وکړي چې د دوزخ ته ځي چې کله د دوزخ ته روان شي د یو مسلمان ملګری به وي هغه ته به د جنت حکم شوي چې د جنت ولېږلی شي دې به اواز وکړي چې الله پاکه دا خو زموږ ملګري او د مونږ سره جومات کې مونځ کوو مونږ سره به یې روژې نیولې مونږ سره به یې نیک اعمال کول دی ولې دوزخ ته دې دوزخ نه راوګرځه نو الله به ورته وفرمایي چې د ده نیکۍ کمې شوي دي ګناهونه یې زیات شوي دي دې به بیا عرض وکړي چې الله پاکه دې راوګرځه الله پاک به هغه جهنم ته لړه کړي او ده ته به وایي چې ته ځه جنت ته په دا خو د جنت حکم شوی دی
دې به یا الله پاک زه د خپل مرګري نه بغیر نظم او یا الله پاک دې د دوزخ نه راوباسي یا الله به ته حکم وکړي چې ورشه او جهنم می ستاده پر جنت کړي دی ورشه د خپل ملګری د مټه 19 راوي باس دی بلل شو د خپل ملګری به د مټه راو 19 او راو به باس ورځ د قیامت په دوه هغه دوستان د الله د عرش ته سوري د لاندې کوم چې په دنیا کې خالص ته الله رب العزت تر زاده پر مرګستي مسلمان دوست په مسلمان دوست پکار راځي البته کافر بن راځي نه کافر به هیڅ پکار نه راځي ولا خلة او نه دوستی ولا شفاعت او نه شفاعت نو د کافر به شفاعت چې کوم نه کیږي دغه به شفاعت مسلمان به شفاعت پکار راځي د الله په حکم سره شهیدان هم شفاعت کوي پیغمبران به هم کوي د الله په حکم سره کم مخالکو چې مسلمانان ماشومان بچي وفات شي هغه هم شفاعت کوي حافظان به هم کوي حاجیان به هم کوي شهیدان به هم کوي ولا شفاعت او نه شفاعت والکافرون او کافران هم الظالمون هم دوی ظالمان یعنی کافران ظالمان دي کو دی پیسې مې د الله په لار کې نه لګي په بدن سره د الله پاک نافرمانی کوي او په مال سره د الله پاک نافرمانی کوي اے مسلمانانو تاسو نه په بدن سره د الله نافرمانی کوي نه په مال سره یعنی کوم ځای کې چې د مال ضرورت دی الته اولګوي د الله په لار کې چې کوم مال خرج تلک الرسل دا ټول پیغمبران فضلنا من فضیلت ورکړي دي بعضهم بعض تعالی بعض ببعض باندې منهم بعض د دوینا منها سوکتی کلم الله چا سره چې خبرې کړې دي الله پاک ورفع یعنی موسی علیه السلام ورفع او چت کړې دي بعضهم بعض د دوینا درجات په درجو کې یعنی نبی علیه السلام وآتینا او مون ورکړې دي وآتینا او مون ورکړې عیسی ابن مریم عیسی چې زوی د مریم علیه السلام دی البینات واضح دلایل یعنی معجزه وأيدناه مضبوط کړو هغه لرا بروح القدس په جبريل عليه السلام سره ولو شاء الله کچری غوښتل الله تعالی مقتتل الذين نبو جنگیدلها خلق من بعدهم چې ورستو د پیغمبرانو نه من بعد ورستو ما د هاي خبرنا جاءتهم چراغ للدویتا البينات واضح دلائل ولكن اختلفوا لكن دوی اختلاف وکړو فمنهم بس بعضی د دوی نه منها سوکو آمن چې ایمان یې راوړو ومنهم بعضی د دوی نه منها سوک کفر چې کافران شول ولو شاء الله کشر غوښتل الله تعالی مقتتلون دوی بنو جنگیدلی ولكن الله لیکن الله يفعل کوي ما هغه سو یرید چې غواړي یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان انفقوا تاسو خرج کوئ مما د هغه سنا رزقناکم چې موږ رزق درکړی دی تاسو ته من قبل مخکې د دینه ایاتیا دا چې راشي یومون هغه ورځ لا بیع چې نه به وي غستل او خرڅول فيه په هغې کې ولا خلة او نه دوستي ولا شفاعة او نه شفاعت والکافرون او کافران هم الظالمون هم دوی ظالمان دي تلک الرسل دا ټول رسولان فضلنا فضیلت ورکړي دي بعضهم بعض تعالی بعض په بعض باندې منهم بعضی د دوی نه منها سوکتی کلم الله چا سره چې الله کلام کړی دی ورفع او چت کړی دی بعضهم بعضی د دوی نه درجات په درجو کې وآتینا من ورکړو عیسی بن مریم عیسی چې زوی د مریم علیه السلام دی البینات واضح دلایل وأیدناه او مون مضبوط کړو هغه لرا بروح القدس جبريل عليه السلام سره ولو شاء الله کجری غوښتل الله مقتتل الذين نبو جنگیدلها خلق من بعدهم چې ورستو د پیغمبرانو نه من بعد ورستو ما د هغه نه جاءتهم البينات شرال دوی توازخ دلائل ولكن اختلفوا لیکن دوی اختلاف کو فمنهم بس بعض د دوینا من هغه سوق امن چې ایمان یې راوړو ومنهم بعض د دوینا من هغه سوق کفر چې کافران شول ولو شاء الله غير غختل الله تعالی مقتتلون دوی بنو جنگیدلی ولكن الله لیکن الله يفعل قیما هغه سو یرید چې غواړي یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان انفقوا تاسو خرج کوئ مما د هغه سنه رزقناکم چې موږ درکړې دي تاسو ته من قبل مخکې د دینه ای اتیا دا چې راشي یوم هغه ورځ لا بیع چې نه باغستل خرڅول وي فيه په هغې کې ولا خلة او نه دوستي وي ولا شفاعة او نه شفاعت والکافرون او کافران هم الظالمون هم دوی ظالمان دي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين زمون رازش الله زمون لي ورطول گناهنا معاف کی. الله دا درس پخپل دربار الهی کی قبول و منظور کی. الله سمره کمی کو تاهب کی زمون شوی مونږ ته معاف کی. الله مونږ ته ټول د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي. الله مونږ ټول په قرآن مجید باندې پوهه کی. الہ العالمین مونږ ټول ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین د حاضر مجمع ټول کامل مغفرت نصیب کی. الہ العالمین د حاضره مجمع کې څومره بیماران یې کورونو کې بیماری وي ټول ته شفای کامله عاجله مستعمره ورکړي. الله څومره قرضداري قرضونه اخلاص کړي. الله څومره پریشانه حالې پریشانې ختم کړي. الله څومره ناحقه بندیوان وي د بند نه آزاد کړي. الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي. الہ العالمین خاتمه زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کې وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول